बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन जंग सर चे कम टॉपिक थे अगर एक कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर तो कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर जंग सर दा द 10 क्लास पर फिजिक्स की मौजूद है और जंग सर द सेकंड ईयर पर बाज गुल की ډیر زیات پکاريږي موږ ځکه ضرورت محسوس کو چې موږ کمبینیشن اف ريزिस्टर زموږ سره ډیسکس کوو. نو زموږ سره چې کله په یو سرکټ کې موږ ريزिस्टर کنیکټ کوو نو موږ په دوه طریقو سره کمباین کولای شو چې یو ته موږ سیریز کمبینیشن وایو او بل ته موږ پیرالل کمبینیشن وایو. په سیریز کمبینیشن کې او پیرالل کمبینیشن کې د هغې اثرات پسې د سیریز کمبینیشن سره به څه چل کېږي د پیرالل کمبینیشن سره به څه چل کېږي د ريزिस्टर्स ویلیو به سیوا کېږي که کمیږي به هغه به انشاءالله په دې لیکچر کې تاسو په ډیټیل سره زه ډسکس کوم تاسو به انشاءالله پوه شئ. فرض کا زموږ سره درې ريزिस्टर دي یو شو 5 اوهم او بل زموږ سره شو د R1 شو بل شو R2 10 اوهم او بل زموږ سره شو R3 هغه زموږ سره شو 15 اوهم. اوس که فرض کا زما سره یو سرکټ ته چې پای کې माता न 5 ओहम पकड़ दे न 10 ओहम पकड़ दे न 15 ओहम पकड़ दे फर्ज का माता पकड़ दे 25 ओहम रेजिस्टर पकड़ दे तो आया जबा से चल को दा रेजिस्टर چې کوم زما سره سره دي دا په سیریز کې کنیکټ کوم کدا به پیرالل کنیکټ کوم. تو ان شاء الله چې دا چپټر دا ټاپک زه ختم کوم نو تاسو ته پته لګي که فرض که تاسو سره 25 اوهم ريزिस्टर پکار ده تاسو سره 25 اوهم نشته ده تاسو سره 5 اوهم شته تاسو سره 10 شته تاسو سره 15 اوهم شته تاسو سره په دې مقدار کې ډیر شي ريزिस्टर پراتري خو تاسو سره 25 نشته یا کله کله زموږ سره دې پریمنس کې پلس کړه 10 نم کم پکار ده د 15 نه د 5 نه زیات پکار 10 نه کم پکار ده په دې منس کې ماته یو ريزिस्टर پکار ده نو زبا د دې نه هغه د 5 او 10 منس کې به څنګه جوړوم یا ماته 25 پکار ده نو دې نه 25 څنګه جوړوم. نو ان شاء الله چې موږ سیریز کمبینیشن او پیرالل کمبینیشن وایو تاسو په دې باندې پوه شئ چې مال اوس دا ريزिस्टर په سیریز کې کنیکټ کول پکار دي که پیرالل کنیکټ کول پکار دي. نو سیریز کمبینیشن دا موږ وایو چې سیریز کمبینیشن ستوي سیریز کمبینیشن اف ريزिस्टर زموږ سره دسی کمبینیشن دی هغه سرکټ د ريزिस्टर او هغه سرکټ چې هغه د کرنٹ لپاره اونلی وان پات پرووایډ کوي صرف د کرنٹ لپاره پکې یو لاري دغه کمبینیشن ته موږ وایو دغه کمبینیشن اف ريزिस्टर ته موږ وایو سیریز کمبینیشن ته وایو. نو که فرض زموږ سره درې ريزिस्टर دي او دا موږ څه کنیکټ کوو دا فار ایگزامپل زما سره 1 شو او دا زما سره 2 شو او دا زما سره دا 3 ريزिस्टर شو دته ما ویلو R1 او دته ما ویلو R2 او دته ما ویل R3. اوس که فرض کا وګورئ دا زما سره بیټری لګیدل دا فرض کړه بیټری پلس ټرمینل شو په دې کې زموږ سره کرنٹ فلو کوي داسي او چې کرنٹ فلو کوي نو دا سرکټ په دې کې زموږ سره درې ريزिस्टर لګیدل دي او دا د کرنٹ لپاره اونلی وان پارت پرووایډ کوي یو لاره مهیا کوي نو دسی کمبینیشن اف ريزिस्टर ته موږ سیریز کمبینیشن وایو چې کله د کرنٹ لپاره الټرنیټ پات موجودي د کرنٹ لپاره د یو په ځای باندې ډېرې لارې موجودي دسی کمبینیشن ته موږ پیرالل کمبینیشن وایو. په سیریز کمبینیشن کې لاولې خاصیت پسې زموږ سره به د کرنٹ لپاره لاره یو وي دسی کمبینیشن اف ريزिस्टर ته موږ سیریز کمبینیشن وایو. اوس دې کریکټریسټک پسې نمبر 1 خبردارا چې موږ په سیریز کمبینیشن کې به د کرنٹ مقدار په هر ريزिस्टर کې سیم وي دلته چې کوم کرنٹ فلو کوي ځکه د کرنٹ لپاره لاره یو ده نو که فرض کم کرنٹ دلته فلو کوي کم کرنٹ چې روان دی په دې لاره کې دلته بل لاره شته نه چې څه لاړ شي دلته کې بل لاره نشته چې لاړ شي نو کم کرنٹ چې دلته کې روان دی نو دلته می د دې مطلب دا شو چې په سیریز کمبینیشن کې به د کرنٹ مقدار زموږ سره سیم. اوس خبردار که فرض کوم د 2 پوینټ په منځ کې پوټنشل ډیفرنس معلوم لکه فار ایگزامپل دا زما سره یو کیپاسیټر شو او دا کیپاسیټر ما د بیټری سره کنیکټ کو نو که فرض که زه د دوه پلیټونو په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس معلوموم زه به اولټیمیټر راوالم دی ان او دی ان ته به ولګم زما سره پوټنشل ډیفرنس څونه دی. اصل کې دا پوټنشل ډیفرنس ته وګورئ د دې یو پلیټ د بیټری د یو ټرمینل سره کنیکټ دی او بل پلیټ د بیټری د بل ټرمینل سره کنیکټ دی د دې دوه پلیټونو په منځ کې چې کم پوټنشل ډیفرنس وي هغه د بیټری چې کم پوټنشل ډیفرنس دی بیټری چې کم ای ام اف ته د هغې برابر وي. او په دې کیس کې وګورئ که فرض کومه د دې ان
او د دې ان په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس وګورو. نو دا ان لکه د دې ريزسټر یو ان د دې بیټرۍ د یو ټرمینل سره کنیکټ دی، خو دې بل ان ته وګورئ هغه د بیټرۍ سره نه کنیکټ و. خو بیا د دې لاست نمبر ريزسټر چې کوم بل ان دی هغه د بیټرۍ د بل ټرمینل سره کنیکټ دی. نو که زه د دې ان او د دې ان په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس ګورم نو هغه زما سره د بیټرۍ د ای ام اف برابر وي. خو که فرض که زه د دې او د دې ريزسټر په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس ګورم نو هغه به هغه به د بیټرۍ د هغې نه مختلف وي. یا بیا د دې دواړو پوینټ په منځ کې ګورم نو هغه به زما سره مختلف وي. او که د دې دواړو په منځ کې ګورم هغه زما سره پوټنشل ډیفرنس پر دې پوینټ او دې پوینټ په منځ کې مختلف وي. یا که فرض که زه د دې پوینټ او د دې پوینټ په منځ کې ګورم نو هغه زما سره مختلف وي. نو زموږ سره د دې نه خبره ثابته دا شوه چې په سیریز کمبینیشن کې به کرنټ مقدار زموږ سره سیم وي، خو پوټنشل ډیفرنس به زموږ سره across each resistor به ډیفرنٹ وي. د دې ان او د دې ان په منځ کې پوټنشل ډیفرنس به مختلف وي، د دې دواړو مختلف وي، د دې به مختلف وي. اوس خبره ده دلته چې کوم پوټنشل ډیفرنس دی د دې R1 د ان په منځ کې فرض هغې ته زه V1 وایم او د دې R2 د دې دوه ان په منځ کې چې کوم پوټنشل ډیفرنس دی فرض هغې ته V2 وایم او که فرض کړه د دې دواړو په منځ کې چې کوم یې هغې ته V3 وایم. او ما تاسو ته ویل چې ټوټل پوټنشل ډیفرنس د دې ان او د دې ان په منځ کې هغه د بیټرۍ د وولټیج برابر وي. نو که تاسو وګورئ دا V1 V2 V3 کوم جمع کړو نو زموږ سره به هغه به د دې ان او د دې ان په منځ کې د پوټنشل ډیفرنس برابر وي. نو چې دې په منځ کې برابر شي او دا پوټنشل ډیفرنس موږ د بیټرۍ د ای ام اف برابر وي. دا د بیټرۍ چې کوم ای ام اف دی، بیټرۍ چې کوم د دوه ټرمینل په منځ کې پوټنشل ډیفرنس دی نو هغه به زموږ سره برابر د څه شي V1 پلس V2 plus V3. اوس according to Ohm law د Ohm law مطابق موږ ته پته راغله چې V is equal to IR. د Ohm law مطابق V is equal to IR. نو که زه ولیکم چې I او دلته که زموږ سره ریزسټنس سره R1 دی نو R1 اوس I په ټولو کې سره یو شان دی ځکه زموږ سره سیریز کمبینیشن دی او په سیریز کمبینیشن کې ما تاسو ته ویل چې زموږ سره به کرنټ به سیم وي او دلته زه وایم چې I R2 plus I R3. اوس زموږ سره د بیټرۍ چې کوم کرنټ موږ ته پرووایډ کړی زموږ سره I کرنټ دی نو زموږ سره دا پوټنشل ډیفرنس په څه برابر وي I انټو R او دا R به سي ایکویولنټ وي. د دې ټولو چې کوم ایکویولنټ ریزسټنس ته د هغې برابر وي. نو که د دې نه زه I کامن والم زما سره به راشي R1 پلس R2 پلس R3. دا I او I به زما سره څه شي کینسل به شي. زموږ سره R equivalent زموږ سره راغی R1 پلس R2 پلس R3 او که د دې علاوه زموږ سره نور ريزسټر لګېدلي نو څه به شي R4 R5 and so on. اوس تاسو د equivalent resistance ته وګورئ. یعنې که فرض که مونږ د دې درې وړو څه کړو دا جمع کړو او د هغې چې کوم جواب راځي که دا درې وړه لرې کړو او دلته چې کوم جواب زموږ سره راشي د دې درې وړو په ځای باندې چې کوم کردار د دې درې وړو دی هغومره ریزسټنس به د دې یوازې وي. لکه اوس ما تاسو ته ویلو که فرض کا زموږ سره یو سرکټ دی او په هغه کې موږ ته 25 اوهم ریزسټنس پکار دی او زموږ سره 25 اوهم ریزسټنس نشته دی او زموږ سره 15 شته 25 شته او 15 شته 10 شته او 5 شته خو زموږ سره 25 نشته. نو دغه دواړه ريزسټر به زه راوالمه دا په سیریز کې کنیکټ کوم. نو که زه په سیریز کې کنیکټ کوم تاسو ګورئ د ایکویلنټ په زموږ سره راشي 15 اوهم پلس 10 اوهم نو څه به دې راشي R equivalent is equal to 25 اوهم. نو دې مطلب دا شو که فرض که زما سره سمال ريزسټنس موجودي او زما ته پکار لارجي نو دغه سمال ريزسټنس په زر حوالهمه دا په سیریز کې کنیکټ کوم نو دا مالا یو لارج ريزسټنس پر راکړي. نو یاد ساتئ کله ناکله داسې سوال راځي چې یاد ساتئ زموږ سره په سیریز کمبینیشن کې د ټول نه لارجسټ ريزسټنس چې کوم دی د ټول د دې ایکویلنټ په د لارجسټ نه به لارج وي. لکه فار ایگزامپل دا زما سره 3 ريزسټر شي یو فرض کا 5 اوهم شو دا بل څه شو 10 اوهم 15 اوهم شو او دا بل 10 اوهم شو. په دې کې ټول لارجسټ نو سره دا 15 اوهم دی. نو که فرض کړو د ایکویلنټ معلوموم چې دا جمع کوم دینه راځي 30
دا کرنٹ زما سره ایکویلنٹ شو او دا ایکویلنٹ په ټولو کې د لارجسټ نه لارج دی ځکه چې په دې کې ټولو لارجسټ او 15 نو 30 زما سره د 15 سره لارج دی نو په دې طریقه سره کپرس که زموږ سره یو سرکټ کې لارج ریزسټنس پکاري او زموږ سره لارج ریزسټنس موجود نه وي او د هغې په ځای زموږ سره صحیح سمال ریزسټنس موجود وي نو موږ دغه ریزسټر به راوالو دا په سیریز کې کنیکټ کړو نو دا موږ یو لارج ریزسټنس راکړي او په سیریز کې به کنیکټ کوو څنګه چې داسې به کنیکټ کړو چې د یو این به د بل این سره کنیکټ کړو او بل به د بل این سره کنیکټ کړو او چې کله فاینل شو د لاولي او د اخري چې کومه یو این او بل این به د بیټرۍ سره کنیکټ کړو دې کمبینیشن ته موږ څه وایو سیریز کمبینیشن ته وایو په سیریز کمبینیشن کې د کرنټ لپاره لارې وي د کرنټ مقدار همیشه لپاره په هر یو ريزستر کې سیمي خو پوټنشل ډیفرنس اکراس ایچ ريزستر سي هغه ډیفرنٹ دي دا زموږ سره شو سیریز کمبینیشن بل زموږ سره ده پیرالل کمبینیشن parallel combination of resistor parallel combination څه ته وایي نو parallel combination موږ ته وایو چې کله زموږ سره کم دیسی سرکټ چې هغه د کرنټ لپاره یو لار پرووایډ کوي هغې ته موږ سیریز کمبینیشن ورته وایو او که فرض کا موږ ريزسټر داسې کنیکټ کړو چې د کرنټ لپاره زموږ سره الټرنیټ پاتې لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره یو 3 ريزسټر دي او دا ما داسې کنیکټ کړله دا 3 ريزسټر زما سره یو R1 شو او بل R2 شو او بل R3 شو دا ما کنیکټ کړ د بیټرۍ سره مې کنیکټ کړه که فرض که زما سره بیټرۍ نه کومه کرنټ چې فلو کوي آی کرنټ چې دلته کې راغی نو په دې کې به هغه په دریو لارو کې تقسیم شي څه کرنټ به زموږ سره په دې لاره کې لاړ شي هغې ته به زه وایم I1 او څه په دې لاره باندې لاړ شي هغې ته زه وایم I2 هغې ته به څه وایم I3 خو دا درې وړ چې بیا راشي دلته به بیا کمباین شي نو واپس پکې آی کرنټ جوړ شي نو موږ چې هغه سرکټ د ريزسټر هغه کمبینیشن چې هغه د کرنټ لپاره الټرنیټ پات پرووایډ کوي ډېر شي لارې پرووایډ کوي داسې کمبینیشن ته موږ پیرالل کمبینیشن ورته وایو نو په پیرالل کمبینیشن کې به په سیریز کمبینیشن کې موږ دا ویلو چې پوټنشل ډیفرنس په صحیح अब مختلف پي خو کرنټ په سیم وي خو په پیرالل کمبینیشن کې تاسو وګورئ د دې درې وړو ريزسټر دا ان او دا ان دا هم د بیټرۍ دا یو ټرمینل سره او دا د بیټرۍ د بل ټرمینل سره کنیکټ دی نو زموږ سره د دې دواړو ان په منځ کې پوټنشل ډیفرنس چې کوم دی دا به صحیح دا به سیم وي او هغه به د بیټرۍ د پوټنشل ډیفرنس برابر وي خو کرنټ په سیم نه وي کرنټ په ولې سیم نه وي ځکه چې دلته کرنټ راغی نو کرنټ لپاره درې لارې دي په کوم لاره کې به کرنټ ډېر تللی شي چې کوم ځای کې ورته مزاحمت کمي په کوم ځای کې ورته رکاوټ کمي چې د کم یو ریزسټنس هاي نو هلته به کرنټ ډېر فلو نشي کولی هلته ورته رکاوټ دی او چې کم کې کرنټ په اسانه تللی شي کم کې ورته رکاوټ کمي د کمې ریزسټنس کمي په کې به کرنټ زیات فلو کوي نو په دې کمبینیشن کې به زموږ سره څه چلي کرنټ به مختلفي خو پوټنشل ډیفرنس اکراس ایچ ريزسټر دا به سیمي ځکه چې دا درې وړه ريزسټر د یو کامن پوینټ سره کنیکټ دي د پوټنشل ډیفرنس په سیمي اوس که موږ دا ټوټل کرنټ معلومو نو ټوټل کرنټ چې معلومو دا کرنټ په زموږ سره څه برابر وي I is equal to I1 plus I2 plus I3 یعنې که دا I1 او I2 او I3 زه جمع کوم نو بیټرۍ چې کوم کرنټ پرووایډ کړی دی دا به د هغې برابر وي زموږ سره اوس اکارډنګ ټو اوهم لا V is equal to IR نو که I معلومو نو V divided by R is equal to I اوس زموږ سره دلته I1 دی نو زما سره څه برابر شي V خو په ټولو کې سیم دی دا به سره شي V divided by R1 ځکه چې د کرنټ لپاره صحیح اکویشن دی V divided by R دلته زما سره ولټیج خو بیا په شان کې سیم دی اکراس ایچ ريزسټر سیم دی نو V divided by R2 او پلس V divided by R3 اوس وګورئ زموږ سره د بیټرۍ چې کوم پوټنشل ډیفرنس دی نو هغه او کرنټ زموږ سره آی ورکوي نو زموږ سره د ټوټل ټولو چې کوم ایکویلنټ ریزسټنس راځي یعنی وي ډیوایډ بای آر ایکویلنټ یعنی زموږ سره دا بیټرۍ دا ټوټل کرنټ د بیټرۍ چې کوم ولټیج دی او د دې درې وړو چې کوم ایکویلنټ ریزسټنس دی نو هغه وي ډیوایډ بای ایکویلنټ ریزسټنس هغې چې موږ ډیوایډ کړو زموږ سره پکې کرنټ راشي اوس په دې کې ګورئ وي کامن اخیستی شم چې وي کامن واخلم هم څه به راشي 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 اوس وګورئ دا وي او وي د یو بل څه شي کینسلیدی شي نو چې دا د یو بل سره کینسل شو زموږ سره به R
equivalent राशि 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 1 over R equivalent. اوس تاسو ګورئ که فرض کومه په سیری پیرالل چې کوم دی دوه یا دونه زیات ريزستر کنیکټ کوم زموږ سره باندې ایکویولنت ویلیو ایکویولنت راکمیږي. ولې به راکمیږي چې مخکې موږ دا جمع کوله په سیریز کمبینیشن کې زموږ سره آر ایکویولنت د څه برابر و آر ایکویولنت زموږ سره برابر د R1 پلس R2 پلس R3 نو چې دې برابر وو زموږ سره دا لینډ لیمون جمع کوله آپ زموږ سره دې ویلي به خامخا سیوا کېږي به. اوس دا دې موږ ریسیپروکل جمع کوو او چې کله موږ ریسیپروکل جمع کوو د هغې ویلي به څه کېږي راکمیږي به. لکه فار ایگزامپل زه دا دوه ريزسټر جمع کوم یو R1 دی یا درې وړه جمع کوم نو چې دا درې وړه کله جمع کوم د دې ایکویولنت په زموږ سره په دې کې د ټول نه سمالسټ پکې 5 دی د دې ایکویولنت په د سمالسټ به سمالي څنګه به سمالي 1 over R equivalent 1 over 5 plus 1 over 10 plus 1 over 15 اوس کوم څه وکړو د دې LCM والو LCM دې سره د 60 راځي نو 60 چې په 5 تقسیم کې څه راشي 12 به راشي او 60 چې په 10 تقسیم کې نو 6 به راشي چې له دې کې سره ورکړي 6 او 60 چې په 15 تقسیم کې نو 4 به راشي زموږ سره به دا به راجم شي. اوس په څه شي 1 over R equivalent دا چې جمع کړو 22 divided by 60 اوس موږ دا دوه طرف الټا کوي نو R equivalent دا R equivalent برابر راشي 1 بلاندې راشي البته به 60 divided by 20 نو 60 چې په 20 باندې تقسیم کړي نو 2 point something به راځي د 3 نم کم جواب راځي. زموږ سره وګورئ په سیریز په پیرالل کمبینیشن کې زموږ سره ایکویولنت د سمالست نه هم څه شو سمال شو. یعنی که فرض کا تاسو ته اوس داسې مسله وي چې تاسو سره لارج ریزسټنس موجود دي او تاسو ته په سرکټ کې سمال ریزسټنس پکاري نو تاسو به دغه ريزسټر براواله او پیرالل به کنیکټ کړئ نو دغه ایکویولنت په راکمیږي. لکه فار ایگزامپل تاسو سره دا درې وړ موجود او تاسو ته 2 پکار دی نو کله تاسو 2 find something پکار دی کله درې وړ تاسو په پیرالل کنیکټ کړئ زموږ سره به د ایکویولنت ویلیو راکمیږي. تو په سیریز کمبینیشن کې به د ایکویولنت ریزسټنس ویلیو سي اب سی وای د لارجست به لارج وي او په پیرالل کمبینیشن کې به د ایکویولنت ریزسټنس ویلیو به سکی راکمیږي به بلکې د سمالست ما زموږ سره سمال وي. ان شاء الله یو امید لرم چې په دې به تاسو پوه شئ وي که بیا څه کوېسچن او څه سوال تاسو کمنټس کوئ ان شاء الله موږ تاسو کوېسچن کلیر کوو. اوکې ثانک یو فار واچینګ.